چې هر څه کوې د خپلې خاورې تحفظ کومه. پښتنو څو کاله مخکې ویل چې یارې دي ورک به دې کي مړ به دې کي، نن پښتانه په ټټر ورځي. یارې طرح نشته دی، وطن مو دی، ملکیت مو دی، په زرګونو کالونو پې آباد یو. جرنیل نه چې د جرنیل هغه پلار هم شي، سپینه خبره به ورته کوو، روغه خبره به ورته کوو. دا زمونږ خاوره ده، په دې خاوره باندې نه د پاکستان جرنیلانو ته، نه د امریکې جرنیلانو ته، نه د چین پالیسیانو ته هیڅ چاته اجازت نشته چې زما په خاوره دا جنګ جوړ کړي، زما په خاوره به دم نیرو ولي. چمتو یای تکړه یای بل وطن به جوړوو، بل اختیار ګټو، بل وسایل ګټو، بل امن ګټو، خپلې خاورې نه هر پردی شړو. نن پولیس چا وژلي دي؟ نن د دغې جرنیلانو چې کوم ډارلینګز دي د هغو وژلي دي، د هغو هغه منصبات چې د ډالرو دپاره یې زما په خاوره په وینو کې لمبوله. نن چې څومره هم قتل کیږي، نن چې څومره هم شهیدان کیږي، نن چې څومره هم وینې تویږي، نن چې څومره هم اوښکې تویږي د دغې وطن، د هغې ذمهوار هغه منصبې دي د دغې جرنیلانو راوړي دي. دا زما د کام مشرانو نه دي راوړي. نو په تاریخي ښار کې پښتانه راغونډ شوي دي او خبره د پښتو کوي، خبره د وطن کوي. دا که څه هم پښتانه استعمار وهلی دي، جبر وهلی دي، خو بنو سیمې هر وخت پښتنو ته خپله سینه هرته ساتلې ده، را جوخت کړي یې دي چې راشئ دلته د وطن خبره وکئ. محترمو، تو روایتی خبر تیریږم، ډایرکټ راځم د حالاتو اړخته. نن پښتانه په داسې حالاتو کې ژوند کوي چې نه د ده د ارمانونو استازیتوب ریاست کوي، نه د ده د ارمانونو د پوره کولو دپاره دوی څه ملي اتحاد لري. زما درنو پښتنو، ریاست د قانونو د ژبې محافظ وي، د ژبې ریاست د قانونو د کلچر د کلتور محافظ وي، ریاست د قانونو د تاریخ محافظ وي، ریاست د قانونو د وسایلو محافظ وي، ریاست د قانونو د افرادو محافظ وي. بدبختانه زما ژبه ورکوي، بدبختانه زما وسایل لوټي، بدبختانه زما تاریخ زمانه پټ ساتي.